اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، دا بلوچستان زیارت دی، ضلع زیارت. د زیارت خلک، د کوټې خلک او د چمن خلک، د ژوب خلک چې له دې ځایه پیسې خرڅوي، ځي له دغه ځایه سناران، کاغان، سوات، مینګوره، کشمیر، ګلګت، بلتستان، دورې دغه علاقو له ځي خرڅې کوي. و دوی ته موږ دا خواست کوو چې د هغو د راسي زموږ ټنډه زیارت له، چې د زیارت یو ډېر ښکلی منظر لري. په دې کې صنوبر، غرونه، قسم قسم بوټي د ادویاتو د دوایانو دپاره استعمالیږي، چې تاسو دا نظاره وګورئ چې الله تعالی څومره ښایسته پیدا کړې ده. په دې دپاره د ابشارونه وګورئ، خلک د ناران کاغان ابشار له ځي. دا د قدرتي حسن الله تعالی دې علاقې له ورکړی دی چې په دې کې یو باراني منظر دی، چې په دې کې دا د غرو له سره څخه چې کوم ابشارونه رابطویږي یو ډېره ښکلا پیدا کوي. تاسو ورته وګورئ چې دا غر څومره ښایسته برشي، څومره خوندور برشي. دا اوبه را روانې دي، سیلاب دی، خوندور منظر دی. ماشاءالله ډېر ښایسته، ډېر خوندور منظر دی او ډېر د خوند ابشار راتویږي. دا چې همیشه وای بیا ډېر خوند کول، فلحاله له بده مرغه دا صرف په باران کې را روان دی. نورې دا مځکې قدرتي خیزۍ لري، ښایسته سپینې صفا اوبه لري او په دې کې قسم قسم بوټي شته چې هغه په دوایانو کې استعمالیږي، لکه مورۍ، چمجن بوټی او ومان، زرل، د زرل ګولګه، مطلب قسم قسم شته. زیتون پکې دی، په دا غره کې قدرتي انار لري او قدرتي انځر لري. او دا زما یو ملګری راغلی دی پر چکر باندې. دې ځای نوم دی دروند ګټ، چې پخوا په دې کې آبادي دې علاقه باندې نه وه. دلته خلک ویرېده چې دلته جنات دي، له دې وجې دروند ګټ پر کېښول. سنسان علاقه وه. او دا زما ملګری دی شفیع الله نومیږي، چې دا ټیم راغلی دی له بارانه او له علاقې څخه خوند اخلي. دا وګوره، دا غرونه او دا بوټي، ماشاءالله ډېر د خوند علاقه ده. دا نری نری باران او دا چې د شیدو چای وای، خوږې یا ترخې چای وای، دا د بل پر سر موږ چای کولی شو. شیدو چای خو دا د بهاشي خو موږ یې نه کوو، پاڼې کې نسته. ماشاءالله ډېر خوند کوي، ډېر الله، ډېر الله. ناران کاغان چې دی، دا د ناران کاغان هم پاخه دي، د کشمیر هم پاخه دي. That's fine.